بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 83 دی، قانون نمبر 16 دی او نن به ان شاء الله موږ د ثلاثي مجرد قوانینو کې د الف فاصل یا د نون ثقيله قانون، الف فاصل یا نون ثقيله قانون، څوک ورته د الف فاصل والا قانون وای یا څوک ورته وای د الف فاصل قانون او څوک ورته وای د نون ثقيله قانون. نو دواړه نمونه دي، که څوک وای چې الف فاصل قانون عموم صحیح ده او که څوک وای د نون ثقيله قانون بالکل صحیح ده. اوس ګورئ د دې قانون خلاصه وایو. د دې قانون خلاصه دا ده، د دې قانون خلاصه دا ده چې کله نون ضمیر څه ته وایي چې کوم دوه د فعل مضارع کې کوم د دوه د جمع مؤنث صیغې دي که نه، لکه مثلا ګورئ یو یضربو دی، یضربنا او دویم دی تضربنا، یضربنا او بل تضربنا. نو د دې یضربنا معنی د هغه ټول ښځې وخل کوي او تضربنا معنی تاسو ټولې ښځې وخل کوئ. نو دې یضربنا کې چې دا کوم نون دی دې ته نون ضمیر یا نون جمع مؤنث وایي. څوک ورته نون ضمیر وایي، څوک ورته نون جمع مؤنث وایي، نون جمع مؤنث. ٹھیک شو جی. نو فرض که موږ نون ضمیر واغستو یا نون مؤنث هم واغستو، نون جمع مؤنث، نو یضربنا کې دا نون دې ته نون ضمیر وایي او د تضربنا کې د آخري نون ته نون ضمیر یا نون ضمیر یا نون جمع مؤنث، نون جمع مؤنث وایي. نو اوس موږ ته وایي چې کله نون ضمیر یا نون جمع مؤنث، نون ضمیر او نون جمع مؤنث د یو د دې یضربنا تضربنا آخره کې چې راکم نون دی د دې نوم دی، چې کله نون ضمیر سره د تاکید دپاره نون ثقیله لګې، چې کله د تاکید دپاره ورسره نون ثقیله لګې چې یاره په دې صیغه کې زور پیدا شي. ټیک شوه. نو د نون جمع مؤنث او د نون ثقیله په منځ کې د جدایي، یعنی دا دوانه چې یو بل نه جدا کې یا د فاصلې دپاره الف لګول واجب دي. دغه ګورئ، اوس ګورئ دا تضربو دی، تضربنا معنی تاسو ټولې ښځې وخل کوئ. نو وګورئ په دې تضربنا کې یو دا نون ضمیر شو، دا یو نون شو او دې سره چې کله مونږ د تاکید دپاره نون ثقیله لګو که نه، نون ثقیله، نو دا نون ثقیله اصل کې دا داسې دی ښه، نن دا نون ساکن دی او دا یو نون متحرک دی، دا دوه نونونه دي. نو دا بیا مونږ داسې لیکو، یو نون باندې دغه کو شد واچو او بیا د پاسه فتحه ولګو، نو دې ته نون ثقیله وایي. ټیک شوه. دا نون ثقیله اصل کې څنګه دی؟ داسې دی، دا نون ساکن دی اولنی او دا دویم متحرک دی او دې سره یو دا نون ضمیر هم ولګي. نو د وګورئ درې نونونه یو ځای شو او دا عرب بالکل نه خوښوي، دا عرب بالکل نه خوښوي. نو اوس وایي دې سره چې کله مونږ د تضربنا دا نون ضمیر دی او دوه نونونه دا دي، دا دوه نونونه دي، دا نون مشدد دا دوه نونونه دي. نو اوس وګورئ درې نونونه یو ځای شو، نو دا عرب بالکل نه خوښوي، عرب د دې خلاف دي. نو بیا د دې دواړو د دې نون ضمیر او نون ثقیله په منځ کې یو الف راشي داسې، نو دې الف ته الف فاصل وایي، د الف ته څه وایي؟ الف فاصل وایي. نو وایي د نون کله چې د نون ضمیر سره د تاکید دپاره نون ثقیله لګې، نو د نون جمع مؤنث او د نون ثقیله په منځ کې د جدایي چې دا دواړه یو بل نه جدا شي، دا نون ثقیله او نون ضمیر دا د یو بل نه جدا شي یا د یو بل سره فاصله پیدا شي، نو د فاصلې دپاره الف لګول واجب دي. دا الف فاصل به پکې ضرور لګې، نو دا الف لګول واجب دي او دې الف ته الف فاصل وایي. دې الف ته څه وایي؟ الف فاصل. د نون ضمیر او نون ثقیله منځ کې چې کوم الف راشي دې الف ته الف فاصل وایي. یعنی فاصل معنی چې جدایي راوسته، د نون ضمیر او د نون ثقیله په منځ کې جدایي راوسته، یو بل نه جدا کړل. او دا الف فاصل لګول، دا الف فاصل لګول ځکه واجب دي چې درې نونونه یو ځای کېږي، درې نونونه یو ځای کېږي چې دا ډیره ناپسندیده یعنی ناخوښه خبره ده، عرب دا نه خوښوي. ټیک شوه. لکه اضربنا او بیا ورسره ګوره دا اضربنا کې دا نون ضمیر شو، دا 1 نمبر نون ضمیر دی او دا نون مشدد چې دی دا 2 نمبر، دې ته نون ثقیله وایي. نو دا اضربنا
اضربنن شو اضربنن شو نو دا اضربنن درې الفونه دا درې نونونه یو ځای شو عرب دا بالکل نه خوښوي نو د دې په دا اضربنه نه دی اضربنه دې سره به یو الف دلته کې ولګي الف ته ولګو لکه دا اضربنان اضربنان نو دا اضربنن نه موږ سره څه شو اضربنان چې په اصل کې اضربنا و په اصل کې څه شی دی اضربنا و بیا مو ورسره نون ثقیله ولګو نون ثقیله مو لګو نو اضربنن شو اضربنه دی نون ثقیله ورسره جمع کا نون ثقیله ورسره جمع کا نو اضربنن شو بیا ورسره مینس کې الف فاصل ولګیدو الف فاصل ورسره ولګو نو اضربنن شو ٹھیک شو د نون باندې زبر دی اضربنن شو نو بیا د الف فاصل د وجنه د نون ثقیله فتحه د نون ثقیله د زبر نه دام په کسرې بدله شوه دام په کسرې بدله کړه یا په کسرې بدله شوه نو اضربنن څه شو د نون ثقیله د زبر نه دی زبر نو دا د الف فاصل د وجنه هر کله چې د الف فاصل نه وروسته مشدد حرف راځي که هغه نون وي که با وي که هر څه وي او د دې مشدد حرف نه مخکې الف وي الف نو په دې مشدد حرف باندې به زیر راځي ٹھیک شوه نو اضربنان نه دی اضربنان نو دا به اوس موږ سره د دې الف فاصل د وجې نه په دې نون مشدد باندې به زیر راشي هغه اضربنان نه د نون مشدد زبر به په زیر باندې بدل شي د دې الف فاصل د وجې نه ٹھیک شوه نو هر کله چې د نون مشدد نه مخکې زه خپله خبره واپس اخلم وختي ما ووي چې د الف فاصل نه وروسته هر یو حرف مشدد راشي نو هغه باندې به زیر راځي خو داسې نه ده چې کلم د نون د الف فاصل نه دا ګوره دا الف نه دی دا الف دې ته الف فاصل وایي الف فاصل د فصل نه جوړ دی فصل جدایي ته وایي نو دې د نون ثقیله دا نون ضمیر دی نون ضمیر د نون ضمیر او دا نون مشدد نون ثقیله د نون ضمیر او د نون ثقیله مینس کې دا الف راغی نو دې الف ته الف فاصل وایي ځکه ورته وایي چې دې نون ضمیر او په دې نون ثقیله کې جدایي راوسته یو بل نه جدا کړل ٹھیک شوه نو د دې وجې نه دې نون ته نون ضمیر وایي نو د دې الف فاصل نه وروسته نون ثقیله راغی او نون ثقیله مشدد وي ٹھیک شوه نو په دې باندې به اوس د دې الف فاصل د وجې نه زیر راځي زیر دا ګوره را کسره چې پرې راله ٹھیک شوه نو ګوره اوس موږ سره دی تضربنا اوس په دې کې دې سره نون ثقیله جمع کا نو اوس قانون دا دی چې د دې نون ضمیر او د دې نون ثقیله په مینس کې الف لګول دا واجب دي نو دا به موږ سره شي تضرب نانی دا تضرب نشو نو دې سره د الف فاصل مو لګو او د دې الف فاصل نه وروسته به نون مشدد ولګي او زیر به پې ولګي ځکه د دې الف فاصل د وجې نه په دې وروستي د نون ثقیله باندې به زیر راځي ټیک شوه هغه زبر چې کم وي هغه پې زیر کیږي صحیح شوه جي دغه شانتې وګورئ تنصرنا دی تنصرنا معنا د تاسو ټولې ښځې مدد کوئ تنصرنا دې سره مونږه نون ثقیله جمع کو نون ثقیله نو دا به مونږ سره شي تنصرنانی وګوره تنصرنا جمع نون ثقیله نو تنصرنن شو تنصرنن سره بیا درې نونونه یو ځای شو چې عرب یې ناخوښوي نو بیا هم پکې په منځ کې د الف فاصل راوستو د نون ضمیر او د نون ثقیله منځ کې د الف فاصل راغی نو د دې الف فاصل د وجې نه دلته په دې نون ضمیر باندې د نون مشدد باندې کم زبر و هغه به زیر شي نو دا الف فاصل د نون ضمیر او نون ثقیله منځ کې د الف فاصل لګول دا واجب دي ٹھیک شو جی نو دا زموږ سره د نن ورځې قانونو د دې قانون د الف فاصل قانون یو نومې شو یا د نون ثقیله قانون صحیح شوه نو د نون ثقیله قانون موږ سره خلاصه دا ده چې کلم د یضربنا او تضربنا
یضربنا دا د جمع مؤنث غایب صیغه ده او تضربنا د جمع مؤنث حاضر صیغه ده. د دې دواړو اخره کې چې کوم نون دی دې ته نون ضمیر وایي. دې نون ضمیر والا صیغې سره د دوو صیغو سره د دوو صیغو سره چې هر کله ته نون ثقیله لګې که نه نو د دې اخري کې چې کوم دا نون دی د نون ضمیر یا نون جمع مؤنث وایي او دې سره چې کله نون ثقیله لګې نو د دې په منځ کې الف راوړل الف لګول دا واجب دی واجب ضرور به لګې که او دې نه لګول دا صیغه د غلطه ده. ټیک شوه. عرب دا نه خوښوي ځکه درې نونونه یو ځای کېږي چې دا ډېر ناپسندیده درې حرفونه عرب کلم نه یو ځای کوي. هغې کې به یو حرف یا به پکې به منځ کې جدایي راولي او یا به یو حرف ختمې. دا د عربو قانون دی. نو اوس دلته کې موږ سره د یضربنه سره ته ولګوه. دا یضربنه دی موږ سره دا دوه صیغې دي یضربنه او تضربنه. نو که ته یضربنه سره نون ثقیله لګې او که ته یضربنه سره لګې او که د تضربنه سره لګې دوانو سره چې کلم لګې نو د دې نون ثقیله او د دې نون ضمیر په منځ کې به الف ضرور لګې. که یضربنه سره نون ثقیله لګې هم په منځ کې الف فاصل لګې او که د تضربنه سره نون ثقیله لګې هم په منځ کې الف فاصل لګې. او که ته د دې نه د امر صیغې جوړ کړې د تضربنه نه ته د امر صیغه جوړ کړې اضربنه معنا ده تاسو ټولې ښځې وخل وکئ دا د امر صیغه ده. نو اوس که ته هغه اضربنه سره نون ثقیله لګې نو هغه به بیا اضربنانې وي اضربنانې. نو اوس موږ سره دا یضربنه دی جمع نون ثقیله نو دا موږ سره شو یضربنانې یضربنانې. دا نون ضمیر شو او دا ورسره الف فاصل شو او د دې نه وروسته به نون ثقیله ولګې. نون ثقیله باندې به د دې الف فاصل د وجې نه زیر راځي. دا تضربنه دی جمع نون ثقیله نو دا به اوس موږ وایو تضربنه دی. دا وګوره دا چې کوم نون باندې ما فتحه واچوله نو دا نون چې دی دا نون ضمیر دی بیا ورسره دا الف فاصل دی او اوس ورسره نون ثقیله ولګوه نو دا موږ سره شو تضربنانې یضربنانې تضربنانې اضربنانې. نو دا ټولې موږ سره دې سره نون ثقیله چې ولګې نون ضمیر سره نو بیا به ورسره د نون ضمیر او د نون ثقیله منځ کې الف لګول واجب دي. دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.